خوندو او ورونو آیا غواړئ چې په ژوند کې مو هیڅ پریشانی ونه لرئ او خوشحاله ژوند ترسره کړئ؟ که جواب مو راته هووي نو راځئ چې په دې ځان پوه کړو څنګه آرامه او خوشحاله ژوند ترسره کولی شو. د انسان سکون یا آرامښت په مال او دولت کې نشته او نه کیدای شي. د انسان سکون او آرامښت یوازې د الله تعالی په عبادت کې دی. مخکې له دې چې ماشوم د مور په خېټه کې شکل ونیسي، الله تعالی د هغه روح پیدا کړی وي. که څه هم انسانان حرص لري او خپله خوشحالي د مال او دولت پورې تړلې بولي او د الله تعالی عبادت ترېنه هیر وي او فکر کوي چې دا دنیاوي شیان د انسانانو د آرامښت سبب ګرځېدای شي او کوشش کوي چې ډیر مال را جمع کړي او ځان پرې خوشحاله وساتي، خو دا یوه لویه اشتباه ده. په دنیا کې ډیر دولتمند او مالداره کسان شته چې د هر خواهش پوره کولو امکانات لري، مګر روحي پریشانی لري چې مال، جایداد او دوا هم ورسره کومک نشي کولی او ډیر یې خپل ځانونه د خفګان له کبله وژني. په واقعیت کې د انسان خوشحالي او آرامښت یوازې د الله تعالی په عبادت کې دی. څومره چې انسان خپل ځان خپل خالق ته نږدې کوي، هماغوره د خپل ژوند سره مینه پیدا کیږي او الله تعالی ورسره مرسته کوي او مینه کوي. خوند او ورونو، موږ باید لومړی د ژوند په مفهوم باندې پوه شو. کوم تعریف چې موږ ژوند ته ورکړی چې ګټه، خوره او ویده کیږه، دا یو خیالي ژوند دی او نه یې دې دپاره پیدا کړي یو، بلکې عبادت د ژوند بنسټ دی. دا ژوند چې د نړۍ کې ختمیږي، د یو لنډ توافق څخه وروسته حقیقي ژوند پیل کیږي. د دې حقیقي ژوند لپاره دا اوس باید خپلې ملاوې وتړو. که الله تعالی زموږ دپاره جنت پیدا کړی نو دوزخ یې هم پیدا کړی. که الله تعالی رحیم دی خو قهار هم دی. د الله تعالی د ارشاداتو په رڼا کې که موږ هر قدم کیدو، الله تعالی مو د جنت په لوري بیایي. باید نن او همدغه ثانیه خپل مخ د الله تعالی لوري ته واړو او په تیرو وختونو پښیمانه شو او د خپل رب څخه بخښنه وغواړو. السلام علیکم.